کافرانو ته وایي چې تاسو دا مه وایئ چې 70 کسان ګینې مړه شو او 70 کسان گرفتار شو او باقي ټول وتښتېدل مکې مکرمې ته. نو دا کوم وایي چې مونږ وتښتېدو نو ګینې خلاص شو. الله وایي خلاصې هم نشته، خلاصې هم په یو لار کې دی او هغه د اسلام لار ده. او که د اسلام لارې ته نه راځئ نو ټیک ته په بدر کې خو خلاص شوئ، خو بیا په بله موقع باندې به گرفتار شئ. او الله تعالی مسلمانانو ته وایي شابه کوئ، تکړه شئ او ځان ورته تیار کړئ او د قیامت د سبا پورې چې کوم دی نو هغه د کفر د هغې تعاقب به کوئ. واعدوا لهم ما استطعتم ولا يحسبن الذين كفروا او خامخا ګمان دي نه کوي کافران. کم کافران؟ سبقوا چې هغې وړاندې تیر شوي دي، څه مطلب؟ هغې د عذاب نه خلاص شو، دې وخت کې مړه نه شو. نو دغه کافران دا د ګمان نه کوي چې ګینې یاره مونږ به د الله رب العالمین د عذاب نه ګینې خلاص شو. ولې؟ انهم لا يعجزون، ان لا يعجزون الله، په تحقیق سره دوی نشي عاجزه کولی الله رب العالمین لره، د الله تعالی قانون نشي پایمال کولی. واعدوا لهم ما استطعتم، او تیاری کوئ تاسو ای مسلمانانو د دې کفارو په مقابله کې د خپل بساط مطابق ما استطعتم چې څومره مو وس کېږي. ښه نو که توره تیاروی شئ، که کلاشنکوف تیاروی شئ، او که ایټم بم تیاروی شئ، او که جهاز تیاروی شئ، ما استطعتم د خپل وس مطابق. او که بیا دلائل تیاروی شئ، ځکه چې رسول الله تعالی فرمایي چې وقعدوا لهم كل مرصد، الله په هر مورچه وته کېنئ. ښه نو چې په هر مورچه وته کېنئ نو که بیا هغه تا سره مادي جنګ کوي نو چې هم تا سره انتظامات وي، او که هغه تا سره نظریاتي جنګ کوي، تا سره په میډیا باندې جنګ کوي، نو الله تعالی وی کل مرصد په هر مورچه به وته ناست دی. پکار دي چې مسلمانان ځوانان هغه بیا د میډیا د هغې جنګ هم هغه چې کوم دی خپله ذمه داري وګڼي، او هغه بیا چې کوم دی د دلایلو په بنیاد باندې هغه خپل مسلمانان هغه لیس کی، مسلمانان نوجوانان هغې د قرآن په دلایلو سره لیس کی چې هغه د کفر په هر سرحد باندې او په هر مورچه باندې مقابله او مخنیوی کوي شي. یوازې یو نه دی بلکې عام ده. او که هغه کافرانو سیاسي قوت جوړ کړی دی نو الله تعالی ما استطعتم خپل سیاسي قوت مضبوط کوي. ښه ځکه دلته کې دی من قوت، نو دا قوت دا نکره ده، خپل قوت الله تعالی وی تیار کوي او مضبوطه کوي. نو هر قسمه قوت چې دی، کاغه مادي قوت دی، کاغه جنگي قوت دی، کاغه سیاسي قوت دی، کاغه د میډیا دی، کاغه د دلایل او د نظریې دی، خو خپل مسلمانانو له پکار دی چې خپل قوت ته مضبوط وساتي. نو واعدوا لهم ما استطعتم، او تیاری وکړئ تاسو د کافرانو په مقابله کې د خپل بساط او د خپل استطاعت مطابق من قوت، هغه خپل قوت او خپل طاقت هغه چې کوم دی یعنی مضبوط کړئ او تیار کړئ. ومن رباط الخیل، او بیا چې کوم دی د هغه تړلو د اسونو نه، څه مطلب؟ ګوړ دوړ کوئ، اسونه ساتئ، پالئ او په هغې باندې منډې تړلې وهئ چې انشاءالله په دې باندې به جهاد کو. ځکه پیغمبر علیه السلام وایي چا چې اس وساتو او بیا دې د هغې تربیت کړي نو فإن بوله وریه، د هغې هغه بول او د هغې هغه خاشنو او د هغې هغه اوبو او د هغې هغه ټول څیزونه وي دا به په تله د اعمالو کې چې کوم دی د دې مجاهد دا تللی کېږي د قیامت په ورځ باندې. ښه ترهبون به عدو الله، اوس رباط الخیر الله وی اسونه تړئ، زرداري هم بلا شی اسونه تړلي وو، خو هغه صرف د شوشه دپاره وو او صرف د نمایش دپاره وو چې یاره په هغې باندې چې کوم دی نو هغه خپل یو شان و شوکت یې جوړ کړي. الله تعالی وی داسې نه، نمایش والا نه، ترهبون به عدو الله، د جنګ اسونه چې تاسو ترهبون معنا تخوفون، چې تاسو ویروئ په هغې سره د الله تعالی هغه دشمن لره او هغه خپل دشمن لره. وآخرین من دونهم، او هغه نور کسان دي چې هغه ما سوا د دوی نه دي، یو خو دا ښکاره کافران دي، یو هغه لرې نور دي. لا تعلمونهم، الله تعالی وی تاسو ته علم نشته دی د هغې، الله یعلمهم، الله ته د هغې علم دی. ښه هغې په زړه کې هم ستاسو خلاف یو چې کوم دی جذبه هغه راوچتېږي چې یاره دا مسلمانان ولې ترقي کوي. نو الله تعالی په اطرافو د عالم کې داسې کافران شته، څوک ښکاره او څوک پټ، نو د هغې علاج هغه دی جهاد. الله یعلمهم یعنی انهم اعداؤکم، الله ته علم دی چې دا ستاسو دشمنان دي. او هغه چې تاسو اوس دا چې تیاری کوئ نو په یو ایټم بم جوړولو باندې څونه خرچه راځي، بیا خو به خېټې پورې کاڼي تړئ
اقتصادي مسئلې به ته هم راځي ښه نو الله تعالی وی خیر دی که ارسونه چې کم دی مال تاسو لګوئ او د الله په لار کې د جهاد تیارې کوئ الله بل هغې بدل درکوي دا مو وایي چېرې دا پیسې خرچ شوي وما تنفقوا من شيء في سبيل الله او هغه چې تاسو خرچه کوئ د یو څیز نه په لاره د الله رب العالمین کې نو پوره پوره به درکړی شي ستاسو سره هغې هغه بدله یوفی الیکم یعنی عوضه او پتاسو او حال دا دی چې پتاسو باندې به ظلم نه کولی کېږي وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل علی الله اوس تا به وایي چې بس اسلام خو ټول د جنگ خبره کوي نو نه اسلام د جنگ خبره هم کوي چې کله د جنگ حالات وي او اسلام د امن او د صلح خبره هم کوي چې کله د صلح ماحول جوړ شي الله تعالی وی تاسو د صلح پیغامونه ملګری ښه ځکه الاسلام یعلو ولا یعلا اسلام غالب مذهب دی مغلوب خو نه دی او که کافرانو د صلح پیغام راولېږي چې یاره بس جنگ بندي کوو نو بیا د خلیفۃ المسلمین او مسلمانان د خپل آپس کې مشاورت وکړي که په هغې کې خپل خیر ګڼي نو ټیک د صلح دې ورسره وکړي وان جنحوا للسلم سلم او سلم بکسر السین او بفتح السین دواړه ویل کېږي صلح ته که چېرې مایله شي دا کافران په طرف د روغې باندې چې به یې نوره صلح کړو نو فجنح لها پس ته هم مایله شئ پیغمبر علیه الصلاة والسلام په طرف د صلح باندې وتوکل علی الله او بروسه کوه په الله رب العالمین باندې ځکه کېدی شي بعضې کافران نوم د صلح اخلي او دنه دنه خپل تیاری کوي ښه نو وتوکل علی الله انه هو السمیع العلیم وان یریدوا ان یخدعوک داغه مسله ده پیغام د صلح پیش کو او نور کوي دوکه نو الله تعالی وی کچر اراده کی دا کافران چې دی دوکه در کی تعالی را ان یخدعوک فی الصلح فإن حسبك الله نفذ فتاقیق سره کافی دی ستاسو لپاره الله رب العالمین او الله رب العالمین خو هغه ذات دی چې هغه مضبوط کړی تعالی په امداد خپل سره وبالمؤمنین او په ایماندارو مسلمانانو سره فرشتې هم را لېږلې وي او د ایماندار مسلمانانو سره کلک اوږه په اوږه باندې ودرولي دي دا هم د الله امداد دی ښه وألف بین قلوبهم او الله یو بل امداد زما دا صحابه کرام دا څوک خدا اوس او خزرج او د دې په منځ کې خدا سي جنگونه او جګړې تیر شوي وي چې د یو بل سوري بدوی د اسلام نمخ کې پکانو باندې وشتل لیکن چې کله اسلام راغی قرآن نازل شو نو هغه په آپس کې رونه رونه شو او ټول د یو بل مخکې د یو بل چې کوم دی نو هغه سر ویشتونکي وو او اوس په یو بل باندې د سر شیندونکي دي ښه نو الله تعالی وی د آپس کې د مینه محبت هم چا راوستل د الله او اسلام راوستل دا هم د الله امداد دی وألف بین قلوبهم ځکه چې دا د اسونو یا دا نور سامانونو مادي قوتونه نو دا خو د انسان د طاقت لاندې دي خدا پزلونو کې الفت او محبت او باهمي یعنی چې کوم اتفاق راوستل دا خو د انسان د وس نه بار ده دا خالص د الله رب العالمین په امداد باندې کیږي وألف بین قلوبهم او الفت او محبت چولې ده الله رب العالمین په مین د زړونو د مسلمانانو کې یعنی بالاسلام والتوحید لو انفقت ما فی الارض جميعا کچرتا خرج کړي اے پیغمبر علیہ السلام ټول هغه مالونه چې بزمکه کې دي نو ما الفت بین قلوبهم وتابع الفت او محبت نو اچولې په مین د زړونو د دوی کې ولکن الله الف بینهم لكن الله رب العالمین الفت او محبت اچولې په مین د دوی کې په تحقیق سره الله رب العالمین چې د عزیز حکیم یا ایها النبی حسبک الله اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم کافی دی ستاره پر الله رب العالمین او هر هغه څوک چې هغه متبعین ستادي په ایماندارو مسلمانانو کې نو الله تعالی حقیقی امداد د الله تعالی دی او ظاهری نصرت سبب چې دی هغه د مسلمانان دي مجاهدین چې تاسو رکلک ولاړ دي یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال اوس بیا تحریض او ترغیب الی الجهاد دی الله وی کلک شي او مضبوط شي او ابتدا کې حکم دا دی الله تعالی وی کې چې تاسو کې شل مسلمانان وی صبرناک نو دی به د 200 کسانو نه غټي مطلب دا چې مقابله یو په لسته یو مسلمان بدل لسو کافرانو نه تختی هو بدل لسو نه زیات دی یو دی هغه شل دی دوی 1000 دی او هغه شل زره دی نو بیا کو مسلمان میدان پرې خو د ګناګار نه دی خو بیا الله تعالی فرمای الان خفف الله عنکم چونکه دا حکم ګرانو نو الله تعالی باغی کې نرمی راوستله او هغه نرمی دا ده چې یو په دوه باندې مقابله ده نو یو مسلمان بر دوه کافرانو نه تختی
او کاغي دریو یا سلورو نو بیا خیر دی، بیا الله رب العالمین دله موقع هغه ورکړی ده. بیا د مجبورۍ ته او د چې کوم دی کمزورۍ ته الله رب العالمین کتلی دي. نو دا ټول د جهاد فی سبیل الله هغه مضمون دی. اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو ترغیب ورک ایماندارو مسلمانانو ته په جهاد فی سبیل الله باندې. ان یکم منکم 20 صابرون، کچری وی پتا سو کې شل کسان صبرناک او باهمته نو یغلبو 200 هغه بغالبی کې پاغه 200 کسانو باندې. الخبر بمعنى الامر، دا خبر چې دی نو دا په معنا یعنی د انشاء سره دی، د امر سره دی چې شل کسان چې دی نو دا به د 200 کسانو مقابله دا دی او کی، دا حکم شو. اصل مسله دا چې بیا رسو نسخ راځي، نو نسخ په اخبارو کې نه راځي، نسخ چې نو دا په انشاء کې راځي، په احکامو کې راځي. نو اوس به نه حکم جوړ شي، بظاهر خبر دی خو په معنا چې کم دی د انشاء کې دی. یعنی شل کسان دا به د 200 کسانو مقابله کوي. وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 او کچری بتاسو کې سل کسان 100 یعنی صابرتون چې هغه با همت او حوصله والوي نو دی بغالبی کې په زرو کسانو باندې د کافرانو نه ولي بانهم قوم لا يفقهون، په سبب د دې سره چې په تحقیق سره دوی داسې یو قوم دی چې پوهه نه لري. کافران پوهه نه لري، مسلمان خو شکر دی پوهه دی د ایمان پرانا باندې چې دی وي چې دا څه حرکات کوم نو دا ما ته ورته الله تعالی اجر راکړي. او کافر چې دی هغه خو اصلي گیا دی ښه دغه خو آخرت شته نه. بانهم قوم لا يفقهون الان خفف الله عنكم، دا څنګه حکم دی چې دا ما قبل لپاره بیا ناسخ ګرځیدل دی. الان خفف الله عنكم او چې بچا باندې د تبي زوري او تبه په ډیر راشي او دا آیت مبارکه په تبه والا سړي باندې ولولي یا په خپل بزان باندې ولولي نو الله رب العالمین تخفیف راولي پاږي کې مفسرین حضرات لیکلي دي. الان خفف الله عنكم، اوس الله رب العالمین نرمي راوستله پتا سو باندې معاملې سپک کړه او معلومه ده الله رب العالمین ته چې په تحقیق سره پتا سو کې کمزوري ده ضعفا یعنی فی الابدان والصبر، تاسو لک د صبر پوزیشنم کمزوری ده پکشتا او په بدن په لحاظ سره هم شته. نو الله د انسان هغه فطری کمزوري ته وکتل نو نوې حکم ادار اولیدو چې فإن يكن منكم 100 صابرة، پس کچری بتاسو کې سل کسان صبرناک او با همتن هغه بغالبی کې پاغه 200 کسانو باندې نو مقابله یو په دوش وخه مخکې یو په لس هغه ګرانه او کچری بتاسو کې زر کسان هغه بغالبی کې په 200 کسانو باندې باذن الله. بیا هم سوچ دا کوي چې دا امداد دا ګوره الله کوي. والله مع الصابرين ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض. اوس په بدر کې 70 کسان دا گرفتار شودگانو، حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ پکېو، حضرت عقیل رضی الله تعالی عنہ پکېو او ټول صحابه کرام او رشتہ دارانو ماماګان او خریان او ریرونه او ترونه. پیغمبر علیه السلام ته دې باره کې حکم شرعي نو نازل شوه، نو هغه باره کې مشوره وشوه چې دې سره څه او فقها او مجتهدین مفسرین حضرات چې پیغمبر علیه السلام به اول د وحی انتظار کو چې کوم حکم او نازله براله او چې کله به وحی نه راغلی نو پیغمبر علیه السلام به بیا اجتهاد کو. دا اوس اجتهاد دی، خو د پیغمبر اجتهاد او د امت اجتهاد نور مجتهدین په دې کې فرق دی. پیغمبر که کله په اجتهاد کې خطا شي نو بیا الله رب العالمین وحی راولېږي چې داسې نه بلکې داسې، او نور مجتهدین چې کله خطا شي نو بس چې خطا شي بیا خطای ډیر کم کا الله تعالی او تچتا خبره واضحه کړه او داغې نه رجوع وکړه. لکه ډیرو مسایلو کې بیا فقها رجوع کړي دا، ورنه په ډیرو مسایلو کې داغې اجتهاد روان دی، خطا دی خو روان دی تر قیامت پورې روان دی. المجتهد قد يخطئ وقد يصيب، کله حق ترسي او کله خطا شي، خو مسله دا ده چې کله حق ته ورسید نو فله اجران، الله باغله 2 اجر ورکړي، یو د مهنت کولو د اجتهاد او یو حق ته رسیدو. او چې کله خطا شو نو بیا هم داغه د پر اجر واحد، مهنت خو کړه دی کنه خپل سوچ کړه دی اگر چې بیا خطا شوه دی. نو پیغمبر علیه السلام وی دی گرفتار شدگانو سره سوکو نو مشوره شروع شو وحی نو. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ رائے ورکړه وی جی حضور زما رائے خدا دا چې فدیه وته واخلو تاوان جنگ باغې خپل مالی پوزیشن مضبوط کو، اسلحه او په واخلو، امنیشن په واخلو، او دا چې دینو دا خو اسم زمونږ ترونه تربوران دي دا به خوشي کو
په جرمانه باندې او په تاوان جنگ باندې، او کې دې شي الله رب العالمین دوی له توفیق د ایمان ورکی او مسلمانان شي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نه رائے واخیست، هغه وی چې حضور زما رائے خدا دا چې دا د کفر جرلی دي او وخکړي پکار دي، او دوی خو مونږه جلاوطن کړیو او بیا مونږ ته څومره شدائد او تکلیفونه را رسول دي، په هر موقع ستا مخالفتونه کړی دي، او صلی الله تعالی الهغه موقع راوسته ده. او وی چې زما رائے خدا دا چې مکن نفسک من قتل عباس ومكن عليا من قتل عقيل ومكنني من قتل فلان. ودا عباس صاحب چې دې ستاترو ودا خو ته په خپل مړکه، او ودا عقيل صاحب چې دې د حضرت علي صاحب ورور دی ودا غته وای دا باغه مړکی، او مال دا پلان کې رشتہ دار راکړه ما خپل رشتہ دار دا به مړکم، او هر سړی ته بس خپل رشتہ دار حواله کا، او چې سمي وینو وبيو او د کفر د عمله ماته کوه. نور صحابه کرام هم رائے ورکړه، اکثریت رائے داوا د ارباب شورا چیرې موږ دوی نه تاوان جنگ واخلو او مړکو یې نه، او د پیغمبر علی السلام خپل ذاتی رائے مبارک هم دغه وا، او پیغمبر علی السلام ورته فرمایل وې دا ځلونه د الله په اختیار کې دي، او وې بعض ځلونه الله تعالی داسې سخت کی لکه د کانی نه هم سختی. حضرت عمر سے تويستا مثال کې یا عمر کمثل نوح، وستا مثال لکه حضرت نوح علیہ السلام دیخه چې کله خپشه د خپل قوم نه رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، خدای پاک چې نور یو بندي قسم پرې نه دی او د ازمکه نه وزګاره کی. او ابوبکر صدیق سے توي مثلک کمثل ابراهیم، وستا مثال لکه د ابراهیم علیہ السلام په شان دی، او فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم. فکار خدا چې ویلې چې ومن عصاني نو خدای پاک سر علامات کیخه خدا ته نه وي ومن عصاني فانك غفور رحيم. خو بهرحال پیغمبر علیہ السلام په اکثریت رائے باندې فیصله وکړه او تاوان جنگ ته نه واخلې، او چې کوم د سوق باب کې د مسلمانانو بچو ته خط او کتابت وخی چې کوم قیدانو لیکل وردی نو هغه دا کارو کی، سوق به پیسې ورکی، سوق به تاوان ورکی، او بس دوی به کوم نه هغه رها کو. چنانچه دا سی وکړل، پاغه باندې الله رب العالمین وحی راولېګله چې دغه اجتهاد دا خطا و، او د هغه وخت پورې چې کوم پورې د کفر ملا ماته شوی نه ده او ویني توي شوی نه دي او کفر سم ذلیل شوی نه دی، نو د هغه پورې د دوی نه تاوان جنگ اخیستل او دوی رها کول دا امر لا يناسبه. دا خبره نه ده وی چې کله د آیتونه راغلل او عتاب راغی الله تعالی وی تريدون عرض الدنيا، تاسو تاوان جنگ اخلي، والله يريد الاخره، الله وی چې یو پیسم اخیسته نه او ټول مکمل اجر تاسو په آخرت کې ملاو شي وي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه جړل او بیا صحابه کرام ته فرمایل وما د عذاب اثرات محسوس کړل، او لو نزل العذاب لما نجا منا احد الا عمر. که عذاب راغله بغیر د عمر سے نبی یو سړی نه بچ کېده، او یو روایت کې ده الا عمر وسعد بن معاذ، دغه د سعد بن معاذ رایم داوا چې جی مړ کولې پکار دي، خو چون کې اکثریت رائے نه او اقلیت رائے وا، دیو جن پیغمبر علیہ السلام هغه باندې عمل اونکه. نو الله رب العالمین اوس دا مسله ده چې قیدیان کله د مسلمانانو لاس سراشي نو دې سره بسکو. نو مسله دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي دا غي مختلفي طریقې دي. یو خدا دا چې اسلامی خلیفہ پاغي باندې احسان وکي چې دا کوم کسان قیدیان شوی دي او دا مونږه مفتکل لدی دا مونږه خوشی کوخه، ځکه دې کې د مونږه توقعات شته دی به اسلام ته فائدې او مسلمانانو ته به فائدې. دا کسان و کم از کم که اسلام نه راوړي خو د مسلمانانو سره به نرم رویه ساتي، نو دې دوی من احسان کول دام جایز دي، او کچری فدیت اخلي تاوان جنگ نو دام جایز ده. رسو براشی سورت محمد کے فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، کہ احسان فَإِمَّا تَمُنُّونَ مَنَّمْ بَعْدُ وَإِمَّا تُفْدُونَ فِدَاءً، کتاسو پہ احسان کوئی او مفتقل لذی خوشی کوئی ہم ٹکتا، او کتاسو فدیت ناخلے نو ہم ٹکتا. دوشو او نمبر 3 کتبادلہ دا قیدیانو سرکی چه بھئی زمونگا طالبان دا غی سر قید دی، زمونگا مجاہدین دا غی سر قید دی، نو چې مونږ دا غي دا خوشي کو اغي به مونږ دا را خوشي کی او ټول وزن به یو بلو کو، ځکه کله مونږ غټ کمانډرانو دا غي غواړو
نو بیا به زمونږ هغه لږ ازادېږي د هغې هغه به ډېر ازادېږي که بېلا کس و بیا بېلا کس نو دې ته وایي تبادله د قیدیانو دا هم صحیح ده او که چرې داسې قیدیان وي چې د هغې هغه جرم قابل معافي نه دی ښه دې قیدي داسې کار کړی دی چې دا بالکل د معاف کولو قابل نه دی ښه دا ډاکټر نجیب دی نو بیا یې په دې ځای کې قتل کړه بیا د قتلولو حکم شته پیغمبر علیه الصلاة والسلام عبدالله ابن خطل او دغه رنګې بعضې قیدیان پیغمبر علیه السلام اډر ورکړی وی که د صحابه کرام وی چې کعبې ته تښتي پیغمبر علیه السلام وی که د کعبې غلاف یې نیولی او تاسو راونیسو وی دقل ته یې مړ کړئ ښه ځکه چې دی مرتد شوی و او صحابه کرامو بیبیانو ته به یې سپکې ستورې ویلې او د ازواج نبی صلی الله علیه وسلم پسې به یې بدې ردې ویلې او شعرونه به یې جوړول نو پیغمبر علیه السلام یې جرم ناقابل معافي دی ښه او بل دا چې مسلمانان یې وجلي وو نو قصاص هم پې لازم و نو دا څلور طریقې شته اوس دې ځای کې الله رب العالمین وایي چې مناسب نه ده ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض نو دا په ابتدا د اسلام کې وه ځکه هغه وخت کې لا د کفر ملا ماته شوې نه وه او چې کله بیا د کفر ملا ماته شوه او خونریزي وشوه او هغې ښه مرعوبه شو نو بیا الله رب العالمین دا اجازت هغه ورکړی دی چې که څوک په هغې باندې په جرمانه باندې خلاصوي نو تاوان جنګ د ترې واخلي او هغه دې خلاص کړي موجوده وخت کې چې کوم بین الاقوامي قوانین دي نو په هغې کې د یو بل سره دا معاهدې شوي دي چې یاره مونږ به د یو بل هغه غلامان نه جوړو حالانکې هغه غلامان هم جوړېدل خو اوس په دې وخت کې غلامان او وینځې نه جوړېږي قیدیان جوړېږي او بیا د رهایۍ دپاره مختلف یا تاوان جنګ او یا تبادله یا مختلفې طریقې هغه استعمالیږي او کله وی اسې مونږ باندې چې کوم دی یو خوشحالۍ والا ورځ راغلی ده وی د خیر سګالۍ په بنیاد دونه هندوان یې رها کړل ښه او یا هغې ولګېدل او دومره وی جاسوسان د مسلمانانو وی مونږ رها کړل نو دغه اجازت هم شته نو الله تعالی فرمایي چې ما کان لنبی ان یکون له اسرا او ندی مناسب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره او جایز ندی چې وی دي داغه د پاره قیدیان اسرا جمع د اسیر ده حتی یسخن فی الارض تر دې چې د خون ریزیو کې په دې مقدس مکه باندې اسخان وی وینې تویولو ته الله وی سمې دا وینې توی کوي په جهاد کې دې لپاره چې کفر مغلوب شي تريدون عرض الدنيا او پیسې دې ماخلئ تاسو اراده کوئ هغه سامان د دنیا لره تاسو د دنیا دو پیسې تاوان جنګ هغه هم اسره کړل والله يريد الاخره او الله رب العالمین چې د اراده کی آخرت لره چې البته اجر او ثواب ملو شي او الله رب العالمین غالب دی او د حکمت خاوند دی لولا کتاب من الله سبقا اوس هر کله چې کله دا عتاب او دا زورن راغله نو الله رب العالمین فرمایي چې لولا کتاب من الله کچر نه یو حکم د جانب د الله رب العالمین نه سبقا یا سبقا فی الازل چې هغه تیر شوی دی په ازل کې که هغه حکم نه وي نو لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم خامخا مسکړی و تاسو لره په باره د هغه مال کې فیما اخذتم من الفدا دا تاسو چې کومې فدیې واخیستې او جرمانې مو واخیستې نو تاسو له مسکړی و هغه عذاب عظیم الشان اوس هغه حکم چې سبقه مخکې تیر شوی دی هغه څه دی هغه دقه دی الله رب العالمین د پخوانه دا فیصله کړې ده چې مجتهد چې دی که دی په اجتهاد کې ختم شو نو لا یؤاخذو دا رانیول شوی نه دی ښه ځکه الله تعالی ولا عقل فهم فراست ورکړی دی هغه د خپل فراست مطابق یو سوچ کړی دی نو خامخا کله به خطا کېږي او کله به حق ته رسي نو یا خو د سبقه نه مراد دغه دی ښه که چېرې هغه حکم تیر شوی نه دی چې مجتهد که خطا شو نو الله وی زه نه رانیسم که دا خبره نه وي نو الله وی سخته سزا به مې له درکړې وه عذاب به د باندې راغلی وي او یا ځینې مفسرین وی دا سبقه دا کوم حکم چې مخکې تیر شوی دی هغه دا دی الله تعالی فیصله کړې ده چې بدریین چې دي نو دا ټول مغفور دي او ټول جنتیان دي ښه الله تعالی فیصله کړې ده دې تاسو له راشي چې کله حضرت حاتب ابن ابي بلتع رضی الله تعالی عنہ غلطي وشوه او د فتح مکې په موقع باندې راز فاش کړی و د پیغمبر علیه السلام د اٹیک متعلق او د حمله متعلق خط لیکلی و مشرکین د مکې ته چې پیغمبر علیه السلام در روان دی او ځان سنبال کوي او بیا هغه خط برآمد شو او پیغمبر علیه السلام حضرت حاتب راوغوښته یا حاتب ما هذا دا دې څه کړي دا خو زمونږ راز فاش کړی دی او د دې جرم سزا خو قتل دی حضرت عمر صاحب
هغه جلال کې راغلی ویجی اجازت راکوا چې د منافق دا سر ودا په تور باندې وهم. پیغمبر علیه السلام ورته وینا عمر وی الله تعالی دا فیصله کړی دا چې اهل بدر چې دي دا ټول جنتیان دي او الله تعالی دا فیصله کړی دا چې اهل بدر چې دوی د نن نفس سکینو دوی آزاد دي نو یې دی وجن او حضرت حاتب بیا خپل عذر پیش کو چې جی منافق نیم او دا کار مې صرف دې د پاره کړو زما بچی زما اهل عیال ټول الته مشرکان سره ما بیا سن اغي تسوي او ما وی اسم الله تعالی چې خپل نبی له فتح ورکي نو د مور بچي د اغي مخنیوي نشي کولای خراشه زما په یو احسان ورواوړي زما د بچو په تحفظ یقیني شي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا هغه عذر قبول کو او حضرت حاتب ته وی ټیک ده. نو دلته کې دا سبقه چې ده دا مسله ده الله تعالی مخکې نه دا فیصله کړې ده چې اهل بدر ته سنوام نو که فدیه اخیستی دي خکار نه دی کړي خو الله او تسنوي بس کچره دا خبره نه وي نو لمسکم فيما اخذتم پوښونګه دا خبره شته دیو جن عذاب رانغه لولا کتاب ال کتابونو کې مونږ سوایو لولا یو لو ده یو لولا ده نو لو راضی لپاره د انتفاع د ثانی د وجه د انتفاع د اولنا لو للانتفاعين لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لكن فساد نشتا ځکه چې آلهه متعدده نشتا او لولا راضی لپاره د انتفاع د ثانی د وجه د وجود د اولنا لولا علي لهلك عمر لیکن عمر هلاك نشو ځکه چې علي سے موجودو نو دلتم لولا کتاب نو لمسکم فيما اخذتم نو عذاب براغله وي خو کچري کتاب من الله نه وي خو کتاب من الله شتا الله سابقه او فیصله کړی د چې بدرین او تسنوام ښه دا مغفور دي او دا اهل جنت دي. لولا کتاب من الله سبقا کچرنه یو فیصله د جانب د الله رب العالمین نه هڅه فیصله چې هغه مخکې تیر شوی دا نو یا خو فل ازل او یا دغه فیصله ده چې د بدرین او ته ما معاف کړی دي نو خامخا در رسیدل وو تاسو ته په بار د هغه فدیه کې چې کوم تاسو اخیسته دا هغه عذاب عظیم الشان فکلوا مما غنمتم صحابه کرام ټول په جړه شروع وکړه چې دا خو الله تعالی سخت ناراض او دا هم ډېر بد وکړل مونږ دا فدیه ولې اخیستې او مونږ دا راي ولې ورکوله او اوس د دې غنیمت سره سوکو دا کومې فدیه چې مخیستې دي نو دا اخرو که حرام دي که حلال دي څو سره وکړو نو الله تعالی بس چې څه شوي دي هغه شوي دي اوس خوري خو البته یو قانون الله تعالی راولېږي چې کله پورې د کفر ملا ماته شوي نه نو هغه پورې کافرانو ته نرمي مکوي ښه فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا پس خورئ تاسو د هغې مال نه چې تاسو غنیمت کړی دی چې کوم غنیمتونه دي یا فدیې دي حلال او پاکیزه او واتقوا الله او تاسو ویریږئ د الله رب العالمین نه ان الله غفور رحیم الله تعالی غفور رحیم دی لخطأ المجتهدین که د مجتهد نه خطا موشي نو الله یې معاف کوي ښه الله تعالی یې رانیسي نه یا ایها النبي قل لمن فی ایدیکم من الاسرى اوس د قیدیانو کې مختلف قیدیانو حضرت عباس سے هم په دوی کې وو او حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ چې کم دینو هغه په قیدیانو کې موجودو او بیا دا غینه چونکه بلا فدیه واخیستل شوی او حضرت عباس سے خپلم ډکه کړه او عقیل سے هغه تشلاسو عباس سے مالدارو او عقیل سے غریبو نو دا هغه ډکه کړه او د نور بعض کسان هغه په د باندې رااله نو الله تعالی پیغمبر علیہ السلام ته وی دی قیدیانو ته وایا لکه حضرت عباس سے و داغي پشان کسان چې ساسو نه ټیک د پیسې لاړې خو کچری الله رب العالمین وګواړي او تاسو ته توفیق د ایمان درکو نو تاسو له بددین بهترین بدلی الله تعالی نور درکې هم په دنیا هم په آخرت باندې چنانچه حضرت عباس سے فرمایي چې ماته الله تعالی به د ایمان توفیق راکو او مسلمان شوم او وینن زما دون غلامان دی او هر یو د لکونو تجارت کیخه وی هغه مال امرته الله تعالی بیا واپس راکو او بیا چې کله پیغمبر علیه السلام فتوحات شروع شو د بحرین فتح شو او د بحرین نه غنیمتونه راغل نو حضرت عباس سے راغی پیغمبر علیه السلام دی ویجی حضور کتا د یادی نو د بدر په موقع باندې ما خپلم ډکه کړې و د عقیل سے بغه مې ور کړې و هغه مې ور کړې و نو مال کم از کم مالی سپورټ پکار دی نو پیغمبر علیه السلام غنیمت مال پروتو چونکه خمس کې امیر المؤمنین ته اجازه دي او رسول الله مبارک ته مفوض ویلا شداغه نزان لړپندک کخه نو حضرت عباس وو تصادر وګړو اخو دراهم او دنانیرو نو راډا کې کو
راړه کې کنو دونه پنډې وتړه چې بیا اوچتوې نه شخه. نو پیغمبر علیه السلام ته وی جی حضور چاته ووایا وی ته ما ته را په سر که. پیغمبر علیه السلام ته وی نه. وی جی بل چاته ووایا ما ته دې راواړئ. وی نه. نو بس دې لږې ته کمې کړې ښه. نو بیا یې نه شو اوچتولی. وی جی راشه ما ته یې را اوچت که. پیغمبر علیه السلام ته وی نه. وی چاته ووایا چې ما ته یې را اوچت کړي. وی نه. نو نور یې ته کمې کړې ښه. نو آخر چې کله چې کم دی لږ کم شو نو پنډې اوچت کړ ډېر په زورونو باندې ښه او روان شو. او پیغمبر علیه السلام وی چې کله پورې هغه پناه شوی نو په مخ یې ورته داسې کتل ښه. نو الله رب العالمین فرمایي چې یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم، اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایا هر هغه چا ته چې په لاسونو ستاسو کې دي دا کم قیدیان، حضرت عباس او دغه په شان، یعلم الله فی قلوبکم، کچر ښکاره کې الله رب العالمین هغه شی چې هغه په زړونو کې ستاسو کې دی یو خیر لره، که الله تعالی ته ستاسو په زړونو کې یو خیر معلوم دی چې هغه ایمان دی او اخلاص دی او الله هغې توفیق درکو، نو در به کې الله رب العالمین تاسو ډېر بهترین د هغې نه چې کوم واخیستې شو ستاسو نه، دا تاسو نه چې کومې پیسې په فدیه کې لاړې د دې نه به لږ غوره بدله درکړي ښه. دا خو دنیا شوه. ویغفر لکم، او الله تعالی به ستاسو ګناهونه معاف کړي. نو حضرت عباس صاحب وی هغه د دنیا خیر خو مې ولیدو، بلا پنډونه مې راوړل ښه او بلا شی مال خدای پاک راکو او زما غلامان د لکونو کاروبار کوي او ان شاء الله په امید ام چې الله به ماته د آخرت مغفرت هم کوي. والله غفور رحیم وان یریدوا خیانتک، او الله وی دوی ته دا مو وایه چې کچرې دوی اراده کوي د خیانت کولو ستا سره، څه مطلب په دې وخت کې خو ځان ماما خوری کوي ځکه ګیر دی گرفتار دی او یره زه خو نه راتلم خو چا مجبوره کړی وما یا دا مسله وه یا دا مسله وه، او چې کله بیا لاړ شي نو بیا د کفر ملاتړ شي، دا خیانت دی ښه. نو که په دې قیدیانو کې څوک داسې وي چې هغه ستا سره خیانت کول غواړي نو پس په تحقیق سره دوی خیانت کړی و د الله رب العالمین سره پخوا د دې نه یعنې قبل البدر. نو فامکن منهم یعنې فامکنک منهم، الله تعالی قدرت درکړه تعالی ای پیغمبر علیه السلام په دوی باندې ته په دوی غالب کړي او دغه د بندیوان د لاس خپونه وتړل کړه نو بیا به داسې موقع راشي. والله علیم حکیم. ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا، اوس چونکې دا ټول جهادونه چې کوم مسلمانانو کړي وو، څوک مهاجرین دي، څوک انصار دي، څوک سابقین دي او څوک چې کوم دی هغه وروستو ایمان والا دي، څوک مخکې دي. الله تعالی نمبر وار د ټولو فضایل ذکر کوي ښه چې دا ټول مسلمانان چې دي چې الله د دین دپاره او د هغې د سربلندۍ دپاره مالی او جاني قرباني پیش کوي، نو الله رب العالمین د هغې دپاره د مغفرت او د هغې دپاره د اجر او د ثواب د هغې چې کوم دی بدلې ذکر کوي. او چې کوم کفار او مخالفین او مکذبین دي نو د هغې دپاره الله تعالی د ذلت او د الله تعالی چې کوم دی د ناکامۍ د هغې اعلان کوي. وی په تحقیق سره هغه کسان چې هغې ایمان راوړلی دی او هجرت یې کړی دی او هغې جهادونه کړي دي په مالونو خپلو سره او په هغه نفسونو خپلو سره په لار د الله رب العالمین کې، دا څوک شو؟ مهاجرین. والذین آووا ونصروا، او هغه کسان آووا چې هغې ځای ورکړی دی دغې مهاجرینو ته، ونصروا او امداد یې کړی د هغې سره، هغه مکې والا مهاجرین شو، دا مدینې والا انصار شو. نو الله وی د مکې مکرمې دا مهاجرین او د مدینې دا انصار، اولئک بعضهم اولیاء بعض، نو دغه کسان چې دی بعضې د دوی هغه دوستان د نورو بعضو دي، د اسلام او د مسلمانانو به آپس کې رشته یي ښه. انما المؤمنون اخوة، نو دا چې کوم دی د یو بل اولیاء دي او دا اولیاء داسې وو، دوستان داسې وو تر دې چې د یو بل نه به ارث هم اخیسته ښه. پیغمبر علیه السلام عقد مواخات کړی و، یو مهاجر او انصاري به یې رونه جوړ کړو، وی دا رونه دي او تر دې که دا یو مړ شي نو دا بل چې کوم مسلمان انصاری دی یا مهاجر رور دی نو دی به د هغه د میراث حقداري، هغه خپل رشته دار به یې حقدار نه وي ښه. په ابتدا د اسلام کې داسې وه، خو وروسته بیا حکم را روان دی واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله. نو بیا عقد مواخات والا میراث ختم شو، عقد موالات والا میراث ختم شو او بیا د قرابت په بنیاد باندې شو، اقرب فالاقرب به ملوي. اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یهاجروا، او هغه کسان چې هغې ایمان راوړلی دی او هجرت یې نه دی کړی په لار د الله رب العالمین کې، اقشان لا په مکه دارالکفر کې اوسیږي، حالانکه هجرت په هغه وخت کې فرض و
او دغه کسان لا دوی هجرت نه دی کړي ولم یهاجروا نو هغه حکم سره الله وی داغي حکم داده مالکم من ولایتهم من شیء نشتره تاسو لپاره اے مسلمانانو د دوستۍ د دغه غیر مهاجرینو مسلمانانو نه من شیء یو شی الله ورته سره دوستی ونه کوي ځکه هجرت فرض دی او د هغه شان په مکه دارالکفر کې پاتې کیږي ټیک ته مسلمان دی خو الله تعالی وی اختلاف د دار راغله دی ښه داغه دارالکفر دی او ستا دار اسلام دی لہذا یو بل میراث نشي وړلې دوستی نشتا مشروط خبر ده نشتا حتا یهاجروا تر دې پورې چاغي هجرت فی سبیل الله وکي نو چې کله دارالکفر پرې خو د مدینه منوره ته راغلل هغه مسافرونه شو اوس دا چې د مکی یو مسلمان چې مهاجر نه دی نو الله تعالی وی دا د مدینه د مسلمان دا داغه چې کم دی داغه سره ولایت او داغه سره ارث تعلق نشته خو یو بل مسله ده کله مکی دغه مسلمان چې هجرت نه دی کړي او هغه باندې کافرانو ظلم کوي او هغه مسلمان د مدینه ته आवाज وکړو او هغه نه طلب وکړو چې وای موږ سره مرسته وکړي د کافر د ظلم نه خلاص کړي نو بیا وکړو او کنه نو الله تعالی وین استنصروکم او کجر دوی طلب دو امدادو کستاسونا وین استنصروکم یعنی علی عدوکم کجر دوی طلب د امدادو کستاسونا د دین په اعتبار سره چې وای تم مسلمان زم مسلمان مراشد کافر ما باندې ظلم کوي ما ته اخلاص کا نفعلیکم النصر لازم دې پتا سو باندې امداد کول دغه مسلمان دغه مسلمان خو دې کنه امداد بو سره کوي خو دې ته خیال کوي استثناء پکې ده د هر کافر مقابله کې سره امداد وکا خو کوم کافر چې تاسو معاهد دي تاسو سره معاهده شوی دا چې تاسو پاغه اٹیک نه کوي هغه په تاسو اٹیک نه کوي نو کچری دا مسلمان غیر مهاجر د داسې کافر بارکستان امداد غواړي چې داغه ستا معاهد دی والله به سره امداد مکوا دغه ښکارا خبره ده چې مسلمان سره امداد کوي خو هغه معاهد باندې برانوري کوي کنه نو بیا خو معاهده ماتيږي او اسلام د غدر اجازت نه ورکوي نو د ټولو کافرانو په مقابله کې سره امداد کوا خو الا علی قوم بینکم وبینهم میثاق لكن په مقابله د هغه قوم کې چې په من ساسو او په من داغي کې یو عهد دی میثاق یعنی عهد پوخ لوث والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم اولیاء بعض مخکې تیر شو ایماندار خپل آپس کې هغه کې موالات ته او هغه مینس کې رور ولیدا او الله تعالی کافران دا خپل مینس کې رونه دي يهوديان نصارا مشرکین دا ټول خپل آپس کې دا غي تعلق دي والذین مسلمان به د کافر سره موالات نه کوي ها کافران یو بل سره کوي به اصل ټول کافر بچی دي او مسلمانان بخپل آپس کې یو بل سره کوي دا ټول یو رونه دي والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض ولدي دا ګوره الا تفعلوه کچره تاسو اونکه دي کار لرا مسلمان سره دوستی او کافر چې کوي نو شل پیری دیو کې د کافر سره دوستی خو مسلمان به نه کوي د کافر سره دوستی اوس کتا سره قران په دې حکم باندې الله وی اے حکمرانانو او اے 57 اسلامی ملکونو واوري الا تفعلوه کچره تاسو دا کار اونکو بلکې مسلمان د کافر سره دوستی کوي ها نو تکون فتنه فی الارض وفساد کبیر نو شی بلوی فتنه پس مکه کې او ډیر لوی فساد بخور شي په دنیا کې نن ټول فساد خور شکنه فلسطین نه راواخلا تر دو کشمیر پورې او د کم ځای نه تر کم ځای پورې مشرق نه مغرب پورې ټول فساد کبیر دی مسلمان هر ځای په سرو سترګو دی او سړی هغه میډیا باندې کتل نشي چې هغه مین دی خوین دی هغه سره کم بیزتیانی کیږي او یا د ماشومان باندې کم ظلمونه کیږي او یا د جماعتونو او د مدرسو د هغه کوم به احترامي کیږي الله تعالی وی دا تاسو دا وجه ده چې تاسو مسلمانان یو موټی نه یې یو وی هغه کافر زما دوست دی او بل وی هغه کافر زما دوست دی قرآن حکیم دا خبره واضح کړه چې الا تفعلوه کچره تاسو دا کار اونکو د قرآن پاک په دې حکم او عمل اونکو موالات د مؤمن سره نشیب دا فتنه پزمکه کې کافران بقوی شي او هغه مضبوط شي وفساد کبیر والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل الله او هغه کسان نو بشارت ته چې ایمان راوړل دي مخکې وعید شکنه چې کوم مسلمانان کافرانو سره دوستی کوي نو الله تعالی ویلوي فساد بخور کوي او دا غینه ولوي فتنه جوړ شي
او دا اوس بشارت ده هغه کسان چې هغه ایمان راوړل دي او هجرتونه یې کړي دي په لار د الله پاک کې او جهادونه یې کړي دي په لار د الله رب العالمین کې مهاجرین شو. والذین آووا ونصروا نو خلک یو بل ته وایي آووا ونصروا چیست؟ دا کومه صيغه ده؟ نو دا دوه صيغې دي. آووا ځان له صيغه ده د جمع مذکر غایبین او نصروا ځان له ده. او هغه کسان چې هغه ځای ورکړی دی هغې لره او امداد یې کړی د هغې سره انصار دي، انصار مدینه. اولئک هم المؤمنون حقا، الله وی دا ایماندار دي په حق باندې. ولې؟ وایي ځکه چې د مسلمان سره دوستي کوي. ښه مهاجر مسافر د مکې نه راغلی دی بې کوره او بې سر و سامانه یې کوي او بس وي دا زما رور دی، هغه ته وي زما باغ وی دا ستا سره نیم، زما پټی ستا سره نیم. او تر دې مخلصین صحابه کرام هغې پکې دا پیشکش هم وکړي چې وایي زما دوه ودونه دي او که ته غواړې نو زه به یوې له طلاق ورکم او چې عدت یې پوره شي نو ته سره بیا نکاح وکړه. نو دا ګوره د اخلاص هغه اعلی پیرایه ده. او مودودي صاحب وی اصل کې صحابه کرام وی خلکو خو نعوذ بالله وی د جاهلیت لږ آثار پکې وکړه، د جاهلیت آثار پکې وی وګوره وی چې زه به خپله ښځه پرېږدم او ته ورسره نکاح وکړه. وی دا ټول وی دا د جاهلیت آثار وو. مونږ دا د جاهلیت نه دا د اعلی ایمان آثار وو. ښه ځکه دا خو نه وي چې زما ښځه دا او ته ورسره نکاح وکړه، نه زه به ورله طلاق ورکم چې د هغې عدت پوره شي نو بیا په شرعي طریقې سره ته د هغې سره نکاح وکړه. نو دا خو د اعلی ایمان شاهکار دی. نو الله تعالی وی د الله قرآن هغه په دې باندې ګواه دی چې دا کم مهاجرین او انصار د یو بل سره کم رورولي ده او مثالی رورولي او مواخات. اولئک هم المؤمنون حقا، الله وی دا په حق باندې ایماندار مسلمانان دي. او بدله دا ده چې دوی دپاره مغفرت دی د جانب د الله رب العالمین نه او دوی دپاره رزق د عزت دی، د عزت روزي به الله تعالی په جنت کې ورکوي. والذین آمنوا من بعد، او هغه کسان چې هغې ایمان راوړل دی رستو د دغې نه، یو خو هغه مخکني مسلمانان دي سابقین اولین، او یو دا رستنی دي. دا رستنی هغه دي چې یا خو د حدیبیې نه پس ایمان راوړی دی. ځکه د صلح حدیبیې نه مخکې ایمان هغه ډېر هغه د اوسپنې نه ډېر چلو، او دا وروسته خو بیا حالات ورو ښه شو. او یا دی والذین آمنوا من بعد، یعنی من بعد فتح مکه، چې کله مکه دارالاسلام شو او د هغې نه پس اسلام راوړو. نو دا اسلام هم دا چې کوم دی نو هغه نسبتاً دا چې کوم دی نو آسانو، مخکنی اسلام ډېر ګرانو. نو دا رستنی خلک الله تعالی یادي چې ایمان راوړی دی رستو د هغې نه او هجرتونه یې کړي دي په لار د الله رب العالمین کې چې کله بیا د هجرت موقع راغلی ده او جهاد یې کړی دی سره ستاسو نه. فاولئک منکم، نو دا کسان د ستاسو نه دي. څه مطلب؟ دا ستاسو وروڼه دي، مسلمانان دي او ستاسو سره د هغې تعلق دی. اوس په ابتدا کې دا حکم راغی چې میراث به تقسیمیږي په عقد مواخات باندې، چې څوک یې د چارور جوړ کړی دی نو د یو بل میراث به هم اخلي. نو دا آیت اوس د هغې دپاره ناسخ دی چې میراث په ورورولۍ اسلامي باندې نه دی. ټیک د اسلامي ورورولي هغه د ایمان تقاضا ده، یو بل سره مینه کوئ، محبت کوئ، نصرت کوئ، خو میراث به میلاویږي په رشته دارۍ باندې. دا ورله ناسخ دی. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي کتاب الله، او خاوندان د رشته دارۍ چې دي بعضې د دوی نو ډېر لایق دي او ډېر قریب دي د نورو بعضونه په هغه حکم د الله رب العالمین کې. نو د رشتې په بنیاد باندې به میراث ورکوئ. ان الله بكل شيء علیم، په تحقیق سره الله رب العالمین چې دی په هر یو څیز باندې عالم دی او خبردار دی. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين.